اليوم نن ورځ یئس الذین نا امید دي الذین ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین نه یعنی ستاسو د دین د مغلوب کېدلو نه فلا تخشوهم پس تاسو مه یریږئ د دې کافرانو نه واخشوني الله وی زمانه او یریږئ اليوم اکملت نن ورځ ما مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو اليوم نن ورځ یئس الذین نا امید دي ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدلو ځکه دا آیات دا د هجرت په لسم کال باندې د حجت الوداع په موقع باندې نازل شوي دا به هغه وخت کې نازل شوي دي چې ټول عرب فتح شوي په ټول عرب باندې اسلامي جنډه ودرېدلې وه په ټول عرب باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه او د مسلمانانو حکومت په هغه وخت کې اکثریت د صحابه او تقریبا 1.5 لاکھ پورې صحابه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره د حجت الوداع په مقام باندې موجود نو الله وتعالى فرمایل چې مخکې خو د کافرانو دا امید وو چې کېدای شي د مسلمانان کمزوري شي اوس خو تاسو عروج ته رسېدلي یې اعلی مقام د الله درکړی دی په ټول عرب حکومت دی نو اليوم نن ورځ یئس الذین نا امید دي الذين ها کسان کفرو چې کافران دي من دینکم ستاسو د دین د مغلوب کېدو نه یعنې ستاسو دین غالب دی د دین د مغلوب کېدو نه دا کافران نن ورځ دا چې کوم دي نا امیده شوي دي فلا تخشوهم تاسو د دین اوس مه یریږئ واخشوني الله وی زمانه مه یریږئ زما احکامات ژوندي کوي اليوم نن ورځ اکملتو ما مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم ستاسو دین و اتممتو او ما پورا کو علیکم پتاسو باندې نعمتي خپل نعمت ورضویتو او ما خوښ کړو لکم ستاسو دپاره الاسلام دینا دین اسلام مې ستاسو دپاره الله یې خوښ دا آیات ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا آیات تر ټولو نه اخري آیات الله پاک نازل کړی د احکاماتو متعلق چې څومره آیاتونه نازل شوي دي هغه ټولو کې د ټولو نه اخري آیات اليوم اکملت لکم دینکم واتممتم دا آیات نازل شوي اگر چې ترغیب او ترهیب دپاره څه لږ آیاتونه دي نه وروستو نازل شوي دي خو د احکاماتو متعلق د ټولو نه اخري آیات دا نازل شوي حضرت عمر رضی الله عنه له یو یهودي راغی ورته وی حضرت په تاسو باندې چې الله کوم آیات نازل کړي دي چې دا آیات به موږ یهودو باندې الله نازل کړي وو نو موږ به دغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې موږ به دغه ورځ د اختر ورځ ګرځولې حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي یهودي ته ورته وی کوم آیات دي دا آیات چې اليوم اکملت لکم دینکم واتممتم علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دا آیات حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي تاسو باندې چې کله دا آیات نازل شوي وي نو د هغې نه وروستو به تاسو دا ورځ د اختر ورځ ګرځوله او زموږ دپاره الله پاک دا آیات په هغه ورځ باندې نازل کړي دي چې هغه الله د مخکې نه چې کوم دي 2 اخترې ګرځوي یعنې دا الله د 2 اخترو پر ورځ باندې د مخکې نه نازل کړي او 2 اخترې کومې وي یو د عرفې ورځ وه بهترینه ورځ ده د عرفه او دویمه د جمعې ورځ وه د جمعې او د جبل رحمت سره خواته نبی علیه السلام په عزبه اوښه باندې ناسو او د دې آیاتونو نزول شروع شو چې کله نزول شروع شو نو اوښې برداشت ونه کړی شو اوښه کېناسته نبی علیه السلام د هغې نه کته راکوز شو د یوه د جمعې ورځ وه نو حضرت عمر رضی الله عنه تاسو په یو اختر کو د دې په خوشحالۍ کې او موږ له الله دا د 2 اخترو پر ورځ باندې نازل کړی دی یو د عرفې ورځ وه او دویمه د جمعې ورځ نو د عرفې ورځ هم د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ ده او د جمعې ورځ هم د مسلمانانو دپاره د اختر او دریم په کوم پاک ځای کې د عرفات په میدان کې چې 3 ځایونو کې الله جل شانه د خپل شان مطابق خالي دومره خوشحالېږي یو چې کله ښځه او خاوند ښځه یا خاوند ښځه راپاڅي د تهجد دپاره یا خاوند ښځه ولګي او خاوند د تهجد دپاره راپاڅي په دغه ټیم کې الله د ډېرې خوشحالۍ نه د خپل شان مطابق خالي او دویم چې کوم سړی لومبي سب ته زور کړي لومبي سب کې مونځ کول یې عادت وي او د دې وجې نه د وخت راځي چې زه په لومبي سب کې مونځ وکړم نو دې ته الله پاک د ډېرې خوشحالۍ نه خالي
او دریم د عرفات په میدان کې چې حاجیان په دوړو کې لږ بګ وي او سرتور سرخ یا بلخپې او لاسونه الله ته اوچت کړي وي په دغه ټیم کې الله پاک د خپل شان لپاره لومبی د جمعې پر ورځ، دویم د عرفات په میدان کې، دریم د عرفې پر ورځ باندې، څلورم د جبل رحمت سره خواته، پنځم د مازدیګر په وخت کې. د مازدیګر دا وخت اسی هم د دعاګانو د قبلېدو وخت دی او خاص کر د جمعې ورځ چې ده د جمعې ورځ کې خاص کر د مازدیګر دا وخت په دې کې ډېره زیاتې دعاګانې قبلېږي. نو په دې دومره برکتي وختونو کې په برکتي ورځو کې الله پاک جل شانه دا آیات نازل کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه تاسو به وروستو د اختر ورځ ګرځوله او الله دې د اختر په ورځ د مخکې نازل کړی بلکې د دوه اخترو په ورځ باندې الله نازل کړی دی. نو الیوم نن ورځ اکملت الله ما مکمل کو لکم ستاسو دپاره دینکم دین ستاسو و اتممت علیکم او ما پورا کو په تاسو باندې نعمت خپل نعمت و رضیتو خوښ به لکم ستاسو دپاره الاسلام دینا دین اسلام می ستاسو دپاره خوښ ومن يبتغي غیر الاسلام دین ان الدین عند الله الاسلام بشک دین دا خالص ته الله دپاره اسلام ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه څوک چې د اسلام نه علاوه بل دین اختیار کړي نو الله یې هرګز به د دغه دین قبول نشي. دا الله په نسبت باندې کوم دین مقبول دی؟ اسلام مقبول دی.